السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړی وای امید لرم چې تاسو ټول به روز خوشاله وئ ژوند په مزلو کې به وي پېښور کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده دغې جینۍ به خپل خاوند له دوکه ورکول او پلاتو سلو سره به یې غلط تعلقات ساتل او هغه غلط تعلقاتو په وجې به هغه ښځې پیسې پیدا کولې خاوند ته یې پته ولګېده خاوند نه یې داسې غوسه ورغله چې خپله پېغله ښځه یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه نو خپله ښځه رښتیا خاوند قتل کړې که نه د پېغلې ښځې مور او پلار په خاوند باندې دعوه کوي د دې پوره معلومات خبرو لپاره زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ پورې زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ خلک یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي پېښور کې بې انتها ظلم شوی دی چې یو بله ښایسته پېغله جینۍ ډېره زیاته بېدردۍ سره قتل شوې ده تر اوسه پورې قاتل نه دی معلوم چې دا خپل خاوند قتل کړه خپل ځان ته یې پانسي ورکړله اخر داسې ولې مجبوره شوه چې دومره بېدردۍ سره قتل شوه دوستانو د دغې یوه د 15 کالو لور وه هغې به د پردو سړو سره غلط تعلقات ساتلي یعنې پردو سړو باندې به خپل جسم خرڅولو او پیسې به پې پیدا کولې دوستانو ډېر زیات دردناکه واقعه ده مور او پلار یې ډېر زیات جاري وایي زموږ لور سره ډېر زیات ظلم شوی دی خو مور او پلار د دې نه دي خبر چې زموږ لور به کم کارونه کول دا د بل چا په نکاح کې ناستې وه خو د هغې نه باوجود به یې پردو سړو سره غلط تعلقات ساتل او پیسې به پیدا کولې دوستانو دې ته یو لالچ د پیسو لالچ دې ویلې چې له پیسې په کومه طریقه سیوا کوه دغې په وجه دې خپله زندګي بېلله د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ زموږ چینل نشان څخه مخه ووهئ زموږ خلک یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام